أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنك شرك رشد إنه هو يولد الفاب نخبل تپیدا کړی دی او پرې خپلو بندګانو الله د ستلو احساناتو باب دی ښکلې ګوندې بیا انسان راوړی لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم په ټول مفهوم کې ښایسته شکل او په ټول مخلوق کې ښکلی تګ و قامت دا انسان نه وکړی یا دا انسان د خدای پاک دا ټول مخلوق د ده د خدمت لپاره پیدا کړی دا څومره څاروي چې تاسو وینئ دا د انسان د خدمت لپاره دي د چا نه پی اخلي بچا بار وړي بچا سورلي کوي او بعضې سیزونه ښکار کوي د ده لپاره دي چې د هغې بوس وخوري د دریاب کبان ورته خدای پیدا کړي چې د هغې نه دې فایده واخلي بعضې داسې سیزونه دي چې د هغې لپاره انسان له منع دي لیکن هغې کې هم د انسان فایده ده دا مچان یو ملک کې یو رساله کې مې ډېر پخوا کتلي دي یو ملک و به د یورپ کې او هغې ډېرې زیاتې سپریګانې یو بل د مچانو لپاره چې مچ ختمه مچان ختم شو بیا هغې کې څه بیماري پیدا شوه دا خبره مال صحیح شاید پنځه کاله مخکې لیدې ده هر نو زیره ده چې څه بیماري ده یو بیماري په هغه ملک کې پیدا کړې چې د هغې حاجه چا سره ونه یا د یورپ د نورو ملکونو نه خلک راغلل چې د هغه بیمارۍ معلومات دې وکړن ویل دا یو جراثیم دی او د هغې نه د بیماري خپره شوې ده او د دې جراثیم علاج مچان دي بچا که جراثیم خوري نو بیا د کورو ولګرو نه مچان راوستل په اوتو کې او په سیلونو کې په هغه ملک کې پرېښودل چې مچان فواره شو پر بیماري ساتنه تو سارا کوئی مت कैसे पैदा اصلا مو دې او تعریف نه جاتا بس ګر قیمت کې زه پیدا ده پیدا د متکبر د کبر علاج دی چې څونه کبرجن دي دا هغه باندې دا مچ کینې او دی شړي دی وخت د نشي خلاصولی لیکن وخت یې رسوله فایده یې فاودې ده د دنیا جراثیم دي خدای پاک د هغې لپاره دا بچات پیدا کړي دی د فوري افطمۍ ته د خدای پاک مخصوص کړي دا د خوراک هر څیز کې خدای یو فایدې ښودې ده او دا کوم څیزونه د انسان د فایدې لپاره دي لمر ته وګوره د سپوږمۍ ته وګوره د ستورو ته وګوره د لمې ته وګوره د اوبو ته وګوره انسان ته الله ته ډېر زیات خوښ دی او بیا په انسان کې مسلمان ته خدای ډېر خوښ دی خو چې کوم انسان نه خوښ دی او الله ورسره ډېرې ښېګڼې احسانونه کوي چې کله رواني کړي نو بیا ورته علم لکه کوم بچې چې د یو پلار ډېر شوخي خو د هغه لږ غوالم نشي برداشت کولی چې لږ غوالم دي ورته خبرې کوي او څه بیرم دې ورته وباسي بریده چې تا له زه څه نه کوم ساعت د مازدیګره پورې خو د تا تړلی وو او اتر ډېر پښتو کلي کوم کاروبار کوم زما که څه سوالونه درله کوم او کار یې را پیدا کوم او ته بیا هم په هغې کې نخرې کوې نو دا پړر له ډېر هغو صبر دی چې کوم دوی سره یې مینه او هر واده نو انسان کې مسلمان سره د خدای مینه ډېره زیاته ده محبت یې ډېر زیات دی ځکه دا مسلمان روانې کوي نو الله پاک بیا څپېړه ورکوي نو پکار دی چې په چیله څپېړه ورکړي دې سم شي وینه څپېړه ورکړي دې سم شي او چې سم نه شي نو دا بیا خطرناک دی دا لوپر دی دا بیا تغیر دی څه کسر دی چې رب العالمین انسان له څپېړه ورکړي دا دې لپاره چې ما د رکوع او د توبه وباسي معافي وغواړي چې یا الله معافي وغواړي او چې معافي ونه غوښته
په دې نه پس ولا بیا خدای پاک خطرناکه سربیره ورکوي. موضوع دا وه چې دا سیلابونه چې راغلل اوس تاسو ولیدل په نورو ځایونو کې هم دي، په بلوچستان کې څونه سیلابونه دي، دا خپل بدن هیر شي اور شاته وہ کلي یو ټول کلي اور یامر بالکل ختم شو کورونه. تاسې ژوره د ځمکې سره آباد او چې دا صبح بستاجاله دا په سیند ورغلې او په سیب کې کورونه دوه کورونه لس نه په سلګونو عملیات پر خطا د نابه نابه پورې او د بوبو پورې او د سیرې پورې اوبه کوسه هلته ولاړې دا ټول دریابونه دراوي او دا نور دا ټول په هغې ورغلو برباد دی. د خدای تغر دی زما لکه د نوح علیه السلام به قوم خدای سیلاب راوسته ټول یې برباد کړل به تپ قدم دی او ټول د خدای نه لري او دې پاتې ونړو کې اورب تاسې او د توپک نه لګي الله ته به پته او دا پاتې ډېرو کې وي هغه وادي به کېدل چې ما ته چابې مونږ یې درته بیان هم نشو کولی هغه ګناهونه به کېدل چې وي پرې راته بیان هم نشم کولی ټول سول بالي چې کتابونه کېدل نو پوله الله په انصاف په صبر کې مجاهد کې بیا مې ډکې او کې شرط ته به مو بریات ساتي او تا ماته وایي دا سیلاب او دا عذاب پوره ہے او دا په دغې خلکو راغله دا بلیمو هم راتلی شي د خدای پاک دا عذابونه خو مختلف شکلونه دي یو شکل یې سیلاب بل شکل یې زلزله یو کال زلزله راغی یو څو راته بل یې کړی په دې مانسهره کې او په دې آباد او په دغه علاقو کې خو خدای خو په دې قادر دی خو که یو جوړه کړي ورکړو خدای شته که دا کور دې پاتې شي تشبیه یهودي ملت به یې کړي او ټول خلک او د ټولو ټیټونو لاندې مه پراته بیا به څه کوې زموږ موږ چې دي دا آبادۍ پکې په دې مانسهري چې د ضرر رسونه ټوک کړې ده لټ لټ ټول وکړې بس پکې دې لاندې راغله څه کوې د خدای پاک زه حیرت ولید دی اون به الله د توبه په صوبه توبه به باطله ده اون توبه ونه ویست ایسه توبه مونږ الله ته ونه ویسته زلزلې په فغوارې اون الله ته توبه ونه ویستله سیلانونه په بوغاله او الله ته توبه ونه ویستله او په ګیلالو ګناهونه بیا دی ولې سیلابونو کې خربطونه روانې او خلکو څه تېرېدل او بعضې خلک به له اوبو کې څه به لامبو وی او ورې راکاږي وهیلو بس هلک خو پر دې لرګي ظالمانو ظلم ولې کوي دا خو یې د چا سړي راوړي په هغې خو د هر چا خپل ناپاک لیکلی شوی خو کل نوم یې لیکلی شوی دی په هغې سړیګرو خو هغې خپلې نښې یې جوړې او فضل دې وغه اوقات یې ورننده کوي او بس خوشحاله دي ورته په سیلاب ته او بیا الله دې معافي وکړي الله دې معافي وکړي ډېر خلک بې کوره شو او ډېر خلک سړکونو ته ووتل ډېر بله کورونو ته لاړه او زمونږ خلک علي به وایي راځلې تقسیموي چې راځلې تقسیموي څه کوي د ښځو منځ کې او د جینکو په منځ کې دا باندې دغندان دی غریبانان خو بې کوره دي او په خیمه کې پراته دي او د هلکان ځي او معمولي شی چې پاستنو نه یا بل شی ولد او د جینکو په منځ کې ګرځي هغوی به زه پورې حادث کې راکړو څه کوي زه مو ویلو را او بعضې پکې نه دا بدنانه هم داسې ونو بس هلکه د سلو بوشۍ ورکوي رب پردی چنده نو د پټۍ لور خوایا په مو به میله انټرویو سټی هغه غریب هغه هم خو نه پوهېږي که نه او کیرۍ ورته مخامخ دی وایي څو کورې دې روانې او څنګه چلو او کور ته لیکله سیلاب راغی هغه تصویر لاره لاره کولی سولي دا به یې وویلې دا احمد هلکه د دې څه ضرورت نه دی سولي دا احمد دی سو ترى بلغة أياولاني بيقولوا او تلمان د نور پته نه لګي الله ته به په دې مباوسو پرې واورېده ډېر خلک لګیا دي په د سوشل میډیا او د دې سیلاب لطګانو په نوم د بار دنیانو او د بار من له چندې راپورې پنځه لګوي او دا بچیان مې بجټ پیچ somehow made out.
په اسات کې رزق ملاوي. ایسے راغواړم او تا کوم درکو او زه د خلکو د اسحاق لستنې راموړي کې رپې ویشي او د اسحاق د علونو زالونې ونه پخوي رپې ویشي او په منځ کې په چندو د دنیا غونډې کړلې. خبره اوس ماته یو سړي ما وې ما ته نوم ماله پیدا باز لا ثبتي ما خیره ده سر تحلي چې اثر تشیرو هغې عذاب راغلی چې غریبانه هغه پرې کوره دی جګه ده هغې سکوټ ته تللي کالج ته تللي او ته کیپیو پسې اسی وایه دی په سړک کې بریک کر دی دا خو دنیا نه پته دی خلک بې ګوره دی هغه دی نو پسې کې به وګرځوه نرسې نرسه جامې وباسه جیشتي ته ورېږه برغانه بوغه د خلکو ته وښایه دا جوړ ناروا دی لږ سره د دغو کورونو کې د نامه نامه اوبه ولاړې وي هغې ته شروع د وار دغه دیوالو د د رګوبو د سیرونو والو خلکو ته وښایه و د بښلو ور دی او د ښځو تصویرونه دی خلکو ته ښیې غریبانان دی خو ډېر پړلي دی د دا نه هغو پډو پډو کې د دا نه راوتې دي او تعلیم په پسې ګرځي تصویرونه او بعض د شعر کې دې لپاره چې خلکو ته فبدنا بوریره مطلوبه ته فرج فرې به سره وړي په فن یدي او زري او کار کې الله باجر ورکړي په حالت نه چې خدای پاک یو انسان یو کار کوي نو خدای به دل هم صدا ورکوي د 500 د 100 روپیو امداد ورسره کوي په شرمونه دې وشرموله په سوشل میډیا ادارې تصویر او د هغې جامې او د هغې د روح او د هغې د بجو اکشې دنیا ته ولېږلې او په فیسبوکونو باندې نن خلک ګوري راوت د خدای نه نه یېرېږي Funziona lecker. Ed è loro fondo non la battisci te. Pa movello per buca ieri non vi rimane loro. Non parlo con la piona tu. A salta che gara monga o papel che o vagonda show. Porta matoro che ska, a logo sarà musa sa. Ma sai? دا یو چالاکل نه و د کرونا په شکل کې مخاو او د سیلاب په شکل کې مخاو او خدای ته به توبه وباسئ الله نه مو معافي وغواړئ استغفار وکړئ بیا د دې پسې که بل طرز راغی که نه نو رسول الله مبارک فرمایي بیا به ونیسئ نامزد شول قطع د حضور پاک نه تپوس چې دا پیدا وی نیتان چې پکې وي دا به هم پکې مري او ثم یبعثون علی نیاتهم بیا به هر سړی په خپل نیت پس تاسو جوت په راشي چې بیا به هېڅ ته جوړ نه شئ لیکن ورا پټ شوې حکومت د تیرانو به ځانګړې تکا او به د تتري او نو بیا د حکومت تیرانو بیا دي کې برباد مه ګرځئ هوښیارې خلکو غریبانو تپوس وکړئ چې چا کورونه یې وړي د چا میخې یې وړې چا سامې یې وړې د چا ګاډي یې وړې اونموټې کوچونه یې وړې بلیابیت سوالata orice de duria خلق یو دل سیرابا تخیالی دی خواهون شاره نبود بود برابر شو غریبانان پکینا انتباه شو پتونه ران انتباه شو کورونه اوکو دیدل بی کوره شو فعلا ویکی و دریتا پگی و دریتا پسکولو که برادری خو کوره شنو که گرا ساوتا و ده حیا و ده باردی په شکل کی ده نخلو که مگاتا ده تدخدو تپیرو نما تلو یریگا او د دې غریبانو د چتو پیسې په خوله ګورې دا د سور وخره به تباه بشي برابر بشي د خدای نه یره پکار درته بیا پیم چې الله په کوم مهربان دی په کوم سر ښکته کړو الله ته توبه وایسته موږ به دې نه هېري چې زلزلو کې چې کله هغه زلزلې راځي ما ته یو سړي خبره کوله هغې د هغه پر شا سوځوئ دا وړې وړې زلزلې بیا دې ګټې نه پس راځي چې غټه زلزله راشي هغې نه پس دا وړې وړې راځي دا پوډینرې رګوري پورې دا وړې وړې د ترې راځي ویې خلکو به چې وړه زلزله به راغلې په خدای نو که دا راته چا دوه دوه کسانه وي ویې خلک وخاندي چې بیا یې مسکال راکړه چې بل به راغی بیا به خلک وخاندل چې بیا یې مسکال راکړه ما به یې لیدل لکه د خدای مسکال به راغی که نه نو پته به راته وړي ولې موقوف دی که دا موږ سره پیسې شته دا موږ سره دولت دی دا موږ د پیسې او دولت په نشه کې پاتې یو خدای شته که نه خدای پاک تک تر یو ماشي ته اطلبیک شی
خدای ته توبه وباسه بس ارادې دا دی عذاب چې راشي مسلمان له پکار دی د خدای توجه وي او یار دا بیا ډېر مهربانه دی چې لږ انفریز ورسره ټیک کړه او پرېږده جوړه وکړه او رب العالمین دې بیا معاف کوي ورته د لوی ګناه خدای معاف کوي ابو هریره سمرقندي رحمت الله علیه یو کتاب دی تنبیه الغافلین هغې کې یو واقعه لیکلې یو سړی یو هلک و هغه به د مړي له کفنونه ایسته ده تو پخوا غریبي وکړه زموږ په دې وطن کې پخوا د مشرانو نه به ویلي تفکش پرېوتی وي کل به مړی ښخ کړي سهار به ورغې نو مړی به کولو پروت و په قبر کې او کفن به د کال پېسې و غریبي و ډېره زیاته غریبي جامې کندې مندې لګېدلې کفن کې شو هغه هلک په مدینه شریفه کې یو جینۍ مړه شوه او دا هلک ورغی د شپې قبر یې ولې معلوم ته او چې د شپې سیند ورغی هغه اوپه فوره وه هغه یې ترې وایستله او هغه جینۍ هم د مالدار کور وه هغه یې د قبر نه راوایسته کفن یې ترې وایسته او دې بدبخته بیا دا چل وکړه چې هغه جینۍ سره د مرګ نه پس بدفیري وکړه چې دغسې شپه ده او کفر مې کړی نو بدفیري یې ما سره وکړله او چې څنګه یې بدفیري تو کړله هغه جینۍ د ریبه ډکته کولې وه الله په دې قادر دی په د حواله ده ابو هریره سمرقندي رحمت الله علیه تنبیه الغافلین کې دا واقعه لیکلې او دې هلک ته ویې د خدای بدبخته ای د خدای بدبخته رسوا دې کړم بېعزته دې کړم ذلیله دې کړم یو خدای نه جامې وسیلالې به ټیپ توقه دې پرېښودم او بل دې په جنابت کې په لویه بېوزسه کې دې مبتلا کړم د قیامت په ورځ کل به خپل مړي یا کولی دي نو پاک به باسي او زه په 18,000 عامه کې بېودسه کړم او په لویه جنابت کې دې مبتلا ته زه پلي د پاسم او بیا ورته وایي ته د قیامت ورځ ظالمه منې که نه منې حساب کتاب منې که نه منې فله د میزه هغه چې میزه ترې ته وایي ته هغه فله منې که نه منې لابو صبرت العليمة اتمت فلما المعامر جدا منی گدا منی بیجاوا دے کوم د پریس پیرا بیزته دے کلب او بیزته سره دی پلویا به ودسه کی مبتلا کړ قیامت کول بدل بنی تپاس بس سیلت باندې اثر وشو کفن یې پې واپس وروا جوخه کړه او راووته چې راغی اوس رسول الله کو باره زندگی د جمدې دی یو کس ایمان له سپارش کول د ایمان له سپارش په کار کې دا سپارش نه کېږي حضرت عمر فاروق رضی الله عنه ته وایي ته ما سپارش ستا سپارش نه کېږي په عرب کې ته خو د جرم د پاسه جرم پرېږده خدای نه بخته هم کفن وباسې پردی لور دې په شرمونه وشرموله او بیده ترې کړه دا دې څه وبله اتا نه سره راځي و قبري وکړو کړي راغی رسول الله صلی الله علیه وسلم نه الله رسول ما یو ګناه کړې ده بس توبه وباسه الله بیا معاف کوي نه د ما ګناه ډېره لویه ګناه ده ډېره غټه ګناه مې کړې ده وی شرک ته کوي وی نه د شرک نوم غټه ګناه نو شرک کو دې توبه وباسه خدای به وبخي ما خو په توبه مباسه ما نه بخي وی ستا ګناه لویه ده که د اسمانونه لوی دي وي زما ګناه وی ستا ګناه لویه ده که د عرش لوی وي زما ګناه وی ستا ګناه ډېره ده که کرسي لویه ده وی زما ګناه حساب ته لري د خدای شان د خدای صفت دا هلک ورته وایي چې یاره بېشکه د خدای شان خو ډېر لوی دی خو د هغه لوی شان مقابله به کړې نه خفه کړې هلکه څه ګناه ده وی د الله رسوله او جاري د الله په ته به چغو چغو زه کفنونه وباسم زما دا ده ګنهګار څنګهسې مې بېګار یو جینۍ نه کفن وایسته او ورسره مې بیا دا بدفعلي وکړې اوس ووایه زما ګناه وله ده او که لویه ده ما به خدای معاف کړي که نه رسول الله مبارک په مخ وویل خدای سپېره دا دې څه ظلم وکړو
هغه خو دې بې حجابه کړه او رسوا دې کړه. او د قیامت په ورځ به خدای ته داسې یو درېږي چې دا د الله فخ د قیامت په قدرېږي او خدای شکایت لیکي چېرې سړي دې بې حجابه کړی او الله خلکو خپل خپلې لمبولې دي پاک ته راغلي دي او زه خپلو خپلوانو لمبولې وم او ته الله په لویه بیا د څه هغې مبتلا کړم او بې عزته یې کړم. د قیامت په ورځ خدای له به څه جواب ورکړي؟ الله رسول ما خو درته وویل چې زما ګناه لویه ده، ځه تا له دې ګناه څه بارک دی؟ لا لا خو زمونږ ستاسو په شان نو پر سچ یې توبه وویسته او الله ته جاړل. چی می خدای ته جاری سلوی کورا دی په پتی کې او په یو دی په تی په تنګرونو کې الله ته چیغې ووهلې تا دې جړاګانې وکړې او سلوی کړلې په سوی وی الله بس یو خبره پوښتس الله تا کیری خبره مې ده دا مې ومنه. زما توبه دې قبوله کړې زما پیغمبر پې خبر کړه او مسلمانان هم پې خبر کړه او که زما توبه دې نه قبوله کړې الله اور نازل کړه او ما دلته وسوځوه چې خبره ختمه شي. یا څه وایي الله د آخرت اور ته نشم پرېږدېږول دس درولېږه مړه به شم. په دنیا اور چې دی وایي خو مړه به شي، د آخرت اور کې مرګ نشته بیا ټول عمر وسوځې. دا نه پوهېږم چې دا باندې څه بلا شوې خو د دنیا دې ګرمۍ ته نه شو ټیک کېدی او د قبر ګرمۍ سر وساتو. اوس هغه په قبر کې د هېڅ شته نه راسره پکې شته نه راسره سهولت ته نه راسره بابود شته درسته خو د دنیا دې کار ته نه شو ټیک کېدی منډې ته و هغه پیرېږي چې پړلی او درلی وی و یو خوا بل خوا هغه به څه کوي چې لاس پرې نه شي لا پورې ربانانو مارات د منته دا ولې زمونه یې قیامت ورځ ولې مونږ نه یېله کپت په همیشه دې دې ولې مونږ نه یېله د ډاکټرانو سره روسه کوو په خدای هم نه دا د یو بنیادي خبره وکړو زه د مرګ نه د دې زلکدن نه ډېر یېرېږم. دا ډېر ګران کار دی. شورونه د نه ګیر چاپېرې بچي د نه ګیر چاپېرې ښځه د نه درته ناست دی مسان اوسي درته ناست دی او ته ترې روانې او په مستقل سفر تې وځې چې د حیات کو په دې لبې تیاره شي دا هر څه مې جوړ کړي دا کور مې جوړ کړه دا موټر پار بلا دا خشته بستره به رانه پاسېده دې نه به وتلم پولکي کې به مې سمې او قبر ته مې وړي او دا بد شپه درې ونوسي او دا پیک کې خو مې په زرګونو روپۍ پردي دی هغه هم پاتې شوې او بلا پلاټونو په همدې میلې دي او کارخانې مې هغې چې دا خوا سمانه پاتې شو دا خو بل ته پاتې کړي دا به څه کېږي چې دا په دغې سفر سړی چې حاجي لذي صرف څلوېښت ورځو دوله نو د جلانې سترګې د خوښ نه نه قلاریږي او بل به جمر وسېږي او چې عمرې رسن شل میاشتې لملي نو ټوخه ټوختی او سپوله لګوي او جاړي او دا ترې ټول عمر رسې خو په مک سفر روانې او لا څه تا خو به دا جنس راوبې چې خپلې جامې به واچې وبلالې او موټر کې به چېرې او ښه صفا سوتره به دی که زکدن کې د که فرشتې زنجیر ونیسي او غصه درنه راکاږي بیا به ورسره څه کوې او دا تو په ټوبله کې د دا بندګي بیا به ورسره څه کوې یې څه کو ډېر ګران کار دی نو خدای مې له سبیل کده چې دا سا د نه وځي او په تکلیف ته نه ودي بیا به څه کوې رسول الله مبارک فرمایي وی د بعد انسان نه لا سا داسې ولي داسې د استثمار چې سونګې په پور کې تک سو او په لمدو مالوجو کې راکاږي او دا حالت به پانده نه وي که لافتري او دا به دوفلي کوي وکي به پرې دغسې دا سا د ده په دې رګونو کې راکاږي او دا رګونه ورسره قطرې قطرې شوقي کوي او حضور پاک فرمایي تذکره ګرګۍ دی اردوي وایي احساس سره د ده د رګونو نه د خوښۍ غا ټوکلې تاکړ تو دا ځان نداري بیا به ورسره الله دې راته معافي خدای رضا سواک پې ویلو زما د پس خدای مستی مه کوئ رو مستی مه کوئ بوی مه کوئ کبر مه کوئ مونږ ډېره زیاته مستي ورو کړې ده خو چې پیسه راځي هغوم کې مستي پیدا کېږي چې دولت راځي هغوم کې کبر پیدا کېږي چې نه کوم یو کورې مالدار کېږو زمونږ نه آخرت هېرېږي زمونږ نه خدای زمونږ نه خدای رسول او دین هېرېږي او دا د ګډوډ نه لوی سنښت دی
دا سوال کوي د خدای ذکر هم د الله نه سوال کوي یو دا سوال کوي چې خدای خان دې ما مبري ما لو دا سوال کوي بے الله ما نه هغه وخت کې سامو باسه الله چې ته کوم وخت زمانه خفه الله چې ته کله نه ما نه خوشحاله نو عقدې ته ما نه سو باسه چې ته خفه او ما نه سو باسه خدا د ما صبرې ده بیا دا بسي او چې ته خوشحاله او ما نه سو باسه بله ما دپاره کامیابي ده پرې مونږ نه لري نه لري دا قبر مونږ نه ولېږل او دا خیرت مونږ نه ولېږل و دا سړی لګیا دی خدای پاک ته چغې وایي ویل الله که زما توبه دې قبوله کړي زما پیغمبر خبره او که زما توبه دې نه قبوله کړې الله د دنیا دا اور ټیټ دی د آخرت د هغې نه مې ساته یو اور نازل کړه او ما پرې وسوځه پرې ختم هلته جبریل علیه السلام راغی او حضور پاک ته کېناسته الله راولېږلم الله رسول الله راولېږلم الله راته ووایي چې ته لاړ شه او حضور پاک ته که ووایه چې دا مخلوق کوي که ما الله پرېږده رزق ته ورکوې که زه ورکوم رزق خو ته ورکوې الله ژوند تا ورکړی دی که ما ورکړی دی دا الله تا ورکړی دی ما خو نه دی ورکړی او بخښنه د ما لاس کې ده که ستا نه الله ستا په لاس کې ده د ما په لاس کې نه نو تا څنګه غالب ته وي چې ځه تا خدای نه بخ ورشه په پلانکي ځای کې ناست دی هغې والا ما معاف کړی دی ما ورسوي سر ښکته که خدای فقل استغفروا ربکم انه کان غفارا خدای ته وایي الله ما معاف که او خدای بخښنه کوي دا هغه سم دی که دونه مور او پلار به بچي مهربانې څومره چې الله په کلو بندګانو مهربانه هسې تاسو دې یو خبره کله چې زوی له مور پلار نافرمانه شي او بالخصوص د مور نافرمانه شي یو عالم لیکي دا ما په خپلو سترګو لیدلي چې یو ماشوم مور د کوره بار راوایسته لارې ته یو شاړه پوجس زړه وکړي او دروازه یې ورته بنده کړه ماشوم رانې مور یې غوسه کړې وه تال کړې وه پاتې نه وه ځه لوکېږه بیا د دې درشل نه راته شي دروازې له زه چې کوم ځای کار کوم نه مزدوري کوم چا سره مې سړي دوب زده کې وکړو چا سره چولې خالصې وکړو هر څه کې ځه لوکېږه ماشوم راپروټې هغه پرې درشل د باسه کیسه ملاسته او په چغو چغو کوجاره بیا مور یې چېرته لاړ شه ته لاړ شه نو ما بله مور شته چې ته لاړ شه اوس که دا بچي لاړ چې زه خپل کار به کوي نو دا لاړ برباد شو ضایع شو او پردي بچي زه خیال له ساتي لاړې کې اصل شاګرد یې پښو روپه بهترین دی کار خلک شته چې د پردو بچو خیال ساتي د یتیمانانو لیکن ډېر ظالمان شته که دې لاړ برباد شو چې زه دې وکړو برباد شو لیکن دې بچي ظلم ونه کړو او ده څه چل وکړو په چالا شو ای مورې زما بله مور شته تا زموږ چل نه بیا به نه پوهه بیا به نه کړو او جاړي او دې ماشوم د هغه خپل کور په دروازې په درشل سر کېښود باخورو کې څنګه په جاړي په ژړا کې وایي مورې ما خفه کړې که نه مورې زما خپله کور شته کوم پالل مورې زما خپل کور خپل تر شته له کوم خوا لاړ شه په دې جلا جلا کې دا ماشوم په هغه درشل د خپل مور وده شو څه وخت پسې مور لاړه اوس یې پوري یا پجې ګوري یا بل څه کاری دی وکې دروازې څنګه اوچته کړه ویې کتل دا ماشوم په خاورو کې لیب پرېت پروت دی او په مخ کې د اوښتو قطارونه روان دي او سلګۍ وادي دي او په جلا کې اوده دی نو د مور مینه بیا مینه یې دا بچي راواخیسته او د خپلې سینې کورنجوختو ونیوه او په خپل پټۍ د سورې پاکې کړې او اوښکې دې پاکې کړې ډېر بچې نو زه دې خفه کړی که نه او کولر یې نه دې م وایي تاسو م وایئ هر پریشاني هر مصیبت او چې کوم مسافر دي اکثر په بهر ملکونو کې سعودي او دوبۍ امارات لندن بعضې دوستان هلته هم ټېلیفونونه کوي د هغې ټولو دپاره د علاج